أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سورہ یہود 18 نمبر آیت. پدی 18 نمبر آیت کی د کافرانو احوال ذکر کیږي، د هغوی د آخرت احوال ذکر کیږي چې په آخرت کې به د داسې خلکو سره چې کوم کافران دي څه قسم عمل کیږي، او دې مضمون ته تخویف اخروي هم ویل کیږي، د آخرت یره. او دا د دې سره سره د دې خبرې اشارتن هم ثبوت دی چې کوم کس ایمان نه لري دا خلک ظالمان هم دي، او کوم خلک ظالمان دي نو دا دروغجن هم دي. د دې آیات نه لږ وړاندې تاسو وګورئ نو الله تعالی وایي ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. یعنی مسلمانانو په قرآن باندې ایمان راوړی دی، د قرآن حقانیت د قرآن نه په خپله بیرته ظاهرېږي، ځکه چې قرآن په خپله معجزه ده. موسی علیه السلام او د هغه کتاب یې مکمل تایید کړی دی، تورات کې د قرآن مکمل ثبوت موجود دی، لیکن ځینې خلک یې بیا هم نه مني. اوس دا کم خلک چې نه مني، د قرآن نه مني، نو دا څوک شو؟ دا بې ایمانه څوک شو؟ دا ظالمان شو. نو په دویم آیات کې الله تعالی اشارتان وایي ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. د هغه چا نه به غټ ظالم بل څوک چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ. نه اظلمو ممن افترى کې معلومه دا شوه چې بې ایمانه خلک ظالمان هم دي، او بې ایمانه خلک په الله تعالی باندې دروغ هم جوړوي. د دې مضمون وضاحت په دې طریقه باندې دی چې کوم خلک په قرآن ایمان نه راوړي د هغې مضمون بیخي واضح دی، دا خو څه خبره نه ده. خو ظالم چاته ویلی کېږي؟ نو ظالم هر هغه چاته ویلی کېږي چې حقدار ته حق حواله نه کړي، دا ظالم دی. په انسانان د الله تعالی حقونه هم سره ټول نه مخکې، او د الله تعالی په حقونو کې ټول نه ګډ حق په موږ باندې توحید حق دی. په دې وجه باندې شرک ته ظلم عظیم ویلی شوی دی، لوی ظلم ویلی شوی دی، ځکه چې لوی حق دا د خپلو نه لاندې کول دی. نو دغه د بیا به داسې کس چې د توحید قایل نه دا به لوی ظلم وي. نو قرآن وایي ان الشرک لظلم عظیم. د دې نه وروسته چې څومره مخالفتونه په شرعي احکامو کې دا ټول په ظلم کې داخل دي، او د مخلوق حقونه مخلوق ته نه حواله کول دا ځان له ظلم دی. نو په دې طریقه باندې کافران ظالمان هم شو، توحید قایل نه دي، د آسماني دین او شریعت قایل نه دي، د انسانانو د حقونو کافران فاسقان قایل کېږي نه، نو په دې لیول د ظالمان هم شو. او د دې سره سره دا مفترین دروغ جوړونکي هم دي. څنګه دروغ جوړونکي دي؟ دروغ جوړونکي داسې دي چې دوی د قرآن نه منکر دي، یا د قرآني احکامو یا د ټولو یا د ځینو نه هر لیول باندې چې دا یو شان حکم دی دا منکر دي، قایل نه دي. او حالانکه قرآن سراسر کلام الهي دی، یو حرف زیاتی نشته، داسې زیاتی به یو ټکی نشته چې هغه د منلو ته ضرورت نه وي اسې راغلی. نو دا یو افترا شوه چې دوی جوړه کړله. قرآن سراسر د منلو کتاب و، او دوی پکې ځینې خبرې یا ټولې خبرې محمل وګرځولې چې قابل عمل نه دی. لکه خلک وایي موجوده زمانې سره پیټ نه کېږي، نه ماډرن زمانې سره نه دی پیټو، د اقتصاد خلاف دی، داسې ډېرې خبرې خلک کوي، حقوق بشر خلاف دی، اقتصادیات دا رکاوټ جوړېږي، داسې مختلف خبرې شته. نو په دغه لیول باندې دا خلک ظالمان شو. دا کلام الهي قایل نه دي، چې کلام الهي قایل نه شو دا ظالمان شو. دا خلک د شرک قایل دي. شرک مختلفو طریقو باندې کېدی شي. یو دا ده چې د الله تعالی صفتونه مخلوق ته حواله کړي، او داسې عقیده لري چې د مخلوق کې هم داسې چا باره کې فکر ولري چې دا هم داسې کارونه کولی شي، نعوذ بالله، لکه څنګه چې الله کولی شي. لکه ځینې خلک چې نبي علیه السلام له علم غیر ثابته دا د الهي صفت یې راواغسته مخلوق ته یې ورکړه، دې د شرک په صفات ویل کېږي. او دویمه دا ده چې د عبادات ټول یا ځینې مخلوق دپاره خاص کړي، لکه قبرونو ته سجدې کول شو، بتانو ته عبادت سجدې کول شو، نو دا عبادت دی، او د بل چا دپاره خاص کول دا بیخي په شرک کې داخل شو. او دا شرک په عبادت شو، دا ځان له ظلم دی. د دغې نه علاوه چې کوم دی نور قرآن منل، خو د قرآن نظام نه منل، حاکمیت نه منل، نو دا چې کوم دی شرک په حاکمیت دی، دا ځان له شرک دی. د دنیا اکثری مسلمانان په شرک په حاکمیت کې اخته دي، اگر چې دا باقي شرکونه ډېر کم شوي دي، انتهایی کم شوي دي. مسلمانانو کې چې کوم مسلمانان ځان ته وایي
او په اسلامي دایره کې داخل شوی دي، نو دی خلکو کې دا باقي شرکونه ډیر محدود او کم دي، لیکن شرک په حاکمیت کې لوی لوی خلک اخته دي. هغه چې دین توقع کېږي هغه هم په دې شي کې اخته دي، او د شرک د حاکمیت الهي پوره قائل نه دي. باقي کې د نغو ډیرو لارو کې خطا شوی دي. د توحید په حاکمیت پوره وضاحت او د شرک په حاکمیت پوره رد دا چې کوم علماو کړي دي، هغه علما چې کوم دي باقي کې په غټ لیست کې چې کوم دی په لویه سطح باندې امام قرطبي رحمه الله، امام رازي رحمه الله، امام ابن تیمیه رحمه الله، او دغه شان د امام مودودي رحمه الله په دې کې ډیر زیات قربانیان ورکړل او ډیر کردار ادا کړی دی. او د خلکو ذهن ته دا خبره کوزه کړې ده چې څنګه تاسو د عبادتو کې د الله تعالی توحید منئ، صفاتو کې منئ، په ذات کې منئ، د په حاکمیت کې هم منئ، او ګور دې حاکمیت الهي قائل نه وي تاسو په شرک کې داخلي. ابدی مبارک یقی مستقیل کتابونه لیکي، تصانیف لیکلي دي. تفسیر قرطبي چراواغلی همدغه مضامین په تفصیل سره لیکلي دي. تفسیر کبیر چې کده راوالی، دغه شان د تفهیم القرآن چراوالی، مجموع فتاوا چراواغلی، او ردی کتابونو نشریات لیکل او مشهور الحم ډیر محدود شوی دي، انتهایی محدود دي، کم دي، ملاویږي هم خاص نه، او خلک په پویږي په مشکله باندې خاص خلکو سره واسطه دي سره نشته. په دې وجه باندې ډېر خلک چې هغه دینی طبقو سره تعلق دی، مذهب سره تعلق دی، لیکن غیر توحید په حاکمیت نه په کافي فاصله باندې لري پراته دي. نو دې ځکه کې د کلام الهی نه منکرېدل ټول یا د ځینې نه یا د الله تعالی د صفاتو نه منکرېدل چې هغه مخلوق ته حواله کول یا سوچ انکار کول دي. دغه شان دغه د الله تعالی توحید نه منکرېدل چې الله تعالی د ذات سره منکر شي، دا یو نری دوه دي یا دشتا نعوذ بالله د باره طریقه باندې د لوی ظلم دي. او دا ټول خبرې په کافرانو کې موجود دي. نو معلومه دا شو چې بې ایمان خلک دا ظالمان هم شو. بیا وای ممن افترى علی الله کذبا، څوک د ډېر ظالم د هغه چانه چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ، الله تعالی باندې چې دروغ جوړی دي دا وسي داوی دا د چې یاره په توحید د ضرورت نشته نعوذ بالله. لکه ځینې اسلامي ملکونو باقاعده اعلان وکړ چې د جنډې نه کلمه طیبه لري کوي، ذکر توحید ورځې تیرې شوې، او د توري نشان ته هم لري کوي، ذکر د جهاد ورځې هم تیرې شوې، اوس نشته. نو دا نمونه الفاظ سړی استعمال کې دومره صراحت په خپلو خبرو کې وکړي، نو تاسو څه خیال لرئ چې په الله تعالی باندې دروغ ور وانړول چې توحید ورځې تیریږي، د جهاد ورځې تیریږي، او دا وی تیرې شولې نو چې تیرې شوې معلومیږي دا چې په الله تعالی زبردست دروغ ور واړول. نو دغه نمونه خلک چې څومره هم دي، نو دا مفترین هم دي په الله تعالی باندې دروغ هم وراړي. نو اوس دې ځکه کې یو خدای د چې د بیمانه خلکو درې صفاتونه نور ذکر شو، درې علامات ذکر شو چې دا به ظالم همي، دا به دروغجن همي، او دا به بیمانه همي. او د دې سره سره د مؤمنانو سره تقابل هم روان دی. مخکې د مؤمنانو ذکر وشو، په وړاندې آیات کې د مؤمنانو ذکر شوی چې مؤمنان داسې خلک دي چې په قرآن باندې عمل کوي. دا قرآن د الله طرف نه دی، او د قرآن تصدیق په خپل په قرآن کې موجود دی، یعنی د قرآن معجزه کېدل د په خپل باندې تصدیق دی. دین علاوه موسی علیه السلام کتاب یې هم تایید کوي. نو دا خلک چې کوم دي دا کافران د مؤمنانو په مقابله کې ذکر کیږي. ځکه دا اصولنا دا په اصول کې هم خبره ده چې تعرف الاشیاء بازدادها، شیزونو زیات وضاحت ال کېږي چې کله د هغې ضد ته معلوم کی، یعنی شپه به ته ال صحیح معلومه کې وای پیژنې چې کله ته ورځ وپیژنې، او د ورځې پوره وضاحت به ال په ذهن کې راشي چې کله د شپه وپیژنې. د وړي قدر هغه وړي قدر به سړی پیژنې چې کوم چا باندې جمع تر شوی، او جمع هغه سړی پیژنې چې چا وړي لیدلې. په دې طریقه باندې ادیته ازداد ویل کېږي. نو مخکې د مؤمنانو ذکر وشو، د نفس متصل د کافرانو باس مناسب د کافرانو صحیح پیژنګلو وشي، د هغې انجام معلوم شي، او د هغې علامات ذکر شي. نو په دې طریقه باندې دا باس د کافرانو دی. الله تعالی وایي اولئک دغه کسان چې دا هم ایمان نه راوړي، ظالمان هم دي، دروغجن هم دي، یعرضون علی ربهم، دوی به پیش کېږي خپل رب ته. دې ځکه کې یو سوال دا ده چې یوازې د کافرانو پیش کېدل الله تعالی ته نه دي، بلکې د تمام انسانانو پیش شته الله تعالی ته. نو دې آیت څه مطلب چې دا کسان پیش کېږي الله ته؟ نو معرب قرآن جواب کړی دی چې دا کسان پیش کېږي الله تعالی ته په تور د دروغجنو ملزمانو باندې پیش کېږي. دا خلک دروغجن دي،
په الله دروغ ورړولې په دې نوم او په دې شکل کې به پیش کیږي د مجرمانو په شکل کې به پیش کیږي او باقي خلک چې پیش کیږي نو هغه د جرم په لیول باندې نه پیش کیږي هغه د حساب کتاب یا د انعام حاصلولو په نیت باندې پیش کیږي د هغې په شکل کې پیش کیږي د دوی پیشي د هغې د پیشۍ نه بدله شو در دروغجنوالۍ او د ظلم او د مجرم کېدو په شکل کې به دا خلک الله تعالی ته پیش شي ويقول الاشهاد او بوي گواهانو نه مراد په دې ځګن کې فرشتي ته مراد دي دوی سره فرشتي ورسره دا کم کلام چې ورسره روان دي دا کلام هو د فرشتو دی په دې کې ځینې کسان خطا دي هغوی وایي چې اشهاد گواهانو ته وایي او گواهان په قرآن کې مختلفو ځګنو کې مختلف ذکر شوي دي نو په هغې کې چې کوم دي د انسان خپل اندامونه هم شامل دي چې خپل اندامونه به ګواه کوي کوم چې سورت یاسین نه ثابت دي دام ثابته ده چې ځمکه به ګواه کوي یومئذ تحدث اخبارها ځمکه به خپله قصه بیانوي نو ځمکه به ګواهانو کې ده فرشتې هم به ګواهانو کې دي دا خبرې په خپل ځای باندې دي لیکن دې ځګن کې چې دا کم کلام ذکر کیږي د کومې خبرې چې وروسته ذکر کیږي دا خبرې د فرشتو دي دا د اندامونو هم نه دي د ځمکې هم نه دي دغه مضمون د معرفت قرآن ذکر کړی نو به وایي اشهاد گواهان چې فرشتې دي هؤلاء الذین د هغه کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ یې ویلي په خپل رب باندې خپل رب باندې داسې خبرې ورړولې چې هغه وینه لکه د کافرانو چې څومره دعوی دي ټول په الله تعالی باندې دروغ ورړولې که د کتاب نه انکار دی آسماني کتاب نه دا په الله دروغ ورړولې چې الله را لېږل دی وایي نشته دروغ دی او دغه شان د الله تعالی د پیغمبرانو نه انکار دی هم په الله دروغ ورړولې که د الله تعالی د صفاتونو نه انکار دی د عبادت نه انکار دی توحید نه انکار دی حاکمیت نه انکار دی دا ټول په الله تعالی باندې دروغ ورړولې ځکه حقیقت خود نه دی نو دی به وجه هغه کسان چې دروغ ویلي په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې د لعنت معنا تفسیری بیزاوی ذکر کړی د چې التبعید عن الرحمت د رحمت نه لری کول نو دا کسان به د الله تعالی د رحمت نه مکمل لري او رحمت او عذاب دا دوه ازداد دي چې کم کس په رحمت کې اخته شو د عذاب نه لري وځي او چې په عذاب کې اخته شو د رحمت نه به لري نو چې کله دا کسان د رحمت نه لري وتل نو په عذاب کې خود به خود اخته شو دا خبره یقیني شو الذين حق کسان يصدون عن سبيل الله چې بندي خلق د الله تعالی د لارې نه یو جرم ادا دی چې په خپل باندې په آسماني کتاب باندې عمل پوره نشته او دویم جرم ادا دی خلق د الله تعالی د لارې نه هم بندي یعنی دوی داسې نشریات کوي داسې دعوی کوي چې د هغې په ذریعه باندې خلک د دین نه بیزاره کېږي او لرې وځي لکه هغه خلک راواخله چې هغوی دعوه کوي الزام لګوي چې قرآن او حدیث او شریعت د اسلامي حکمرانۍ سره هیڅ تعلق نشته او د دې خلکو تعلق به صرف د جماعت سره د محرابه پورې به محدودي بس د دین وضاحت هغوی دا کوي چې د مور او پلار خدمت خدا برای نام ګوري ځکه دا خلکو د مور او پلار خدمت موږ پورې موږ لیدلی نه دی حج او منځ د حج او منځ موږ لیدلی د حج بشار نادر کړی منځونه کې پنځه وخته موږ لیدلی نشو په مشکل باندې نشو لیدلی د شکل صورت خدا خلق قائل نه لري اسلامي او شکل هم پکاري دا خو هغه قائل نه دي نو غون دومره لوی دین شریعت په یو څو خبرو کې منحصر کړی دی او باقی خبرو باندې دوی سخت اعتراضونه کوي خاص کر په ټوله دنیا کې د اسلامي حاکمیت خلاف سخت مهم روان دی انتهایی او په دې کې برطانویان چې کم مهنت کړي د کم کار کړي د څومره خلک ټرای کړي د لار کې څومره خلکو نه کار اخلي هغه خپل یو جدا تاریخ دی لیکن په دې لار کې چې کم خلکو قرباني ورکړي دغه هم د چانه څه کم نه دي نو په دې وجه باندې د اسلامي نظام خلاف د ټولو نه زیات سرګرم عالمي تحریک د فري مصر د CIA تحریک د کم امریکایان دي يهودو تنظیم دی او دې خلکو چې هغه خلکو خلاف سخت مهم جاری کړي د کم خلکو د نظام د لپاره د حاکمیت لپاره په خلکو شعور را پیدا کول د لپاره خپل مهنت جاری ساتلې دي کتابونه لیکلي دي واعظ نصیحت کړي دي مهنت کړي دي په دغه حواله سره د سلور امامانو نمونه د دې سره بلیک لیست کړي او د دې خیال دا دی اگر چې د امامان ټول وفات شوي دي دنیا نه رخصت شوي دي دین خدمت یې کړي لیکن لوی کتابونه لیکلي تحریکونه جوړ کړي دي نو دغه کتابونو تحریکونو په حواله سره د دوی اصول کې دا دی چې کله یو عالم گرفتار شي د دوی په خیال باندې برای راست د دوی د غلامانو په لاس او د سره دغه سلور امامانو ثبوتونه او شواهد برآمد شي دا کس په بلیک لیست شماري دا به اشتهاري دا په اصطلاح کې بلیک یعنی د وجلو قابلی مجرم په تصوري دا جدا سوالات د ځینې خلکو دومره مهنت کړي د دومره اهم زګونو ته ځانونه رسولي چې په حال د خلکو لاس نه رسیږي دا کار وسره وکړي لیکن منصبي او ارادي په خپل ځای باندې موجود دي بده معنی تاریخ کې وایي
نو دا هغه کسان دي چې بندګي خلک د الله تعالی د لارې نه بدې کې باقاعده مذهبي تحریکونه هم ځینې استعمالېږي شعوري غیر شعوري چې د اسلامي حاکمیت خلاف خلی کولاو کې سبل انداز باندې تشریح وکړي او دغه شان د کې بدې کې عام خلک هم استعمالېږي میډیا ټول استعمالېږي میډیا سره استعمالېږي دی بلار کې ويبغونها عوجا او لټای بدې کې کوګوالي یعنی بدې اسلام شریعت په ټول کې یا په ځینې احکامو کې مارته وایي چې خاص کر په حاکمیت الهي کې دوی لټای عوجا کوګوالي یعنی بدې معنی ترازونه کوي او دی وایي چې دغه نظام چې کوم قران او حدیث او شریعت پیش کړی دی نو دا قابل قبول نه دی قابل عمل نه دی او قابل د نفاذ نه دی جنابیش دا وایي سره بیا خپل منګړت کې ډیر شی ور سره دی وهم بالآخرت یو دی په آخرت باندې هم کافرون دوی انکار کوونکي دي آخرت هم نه مانی آخرت یا بیخی نه مانی جشتانه نه پشان دهریانو او یې مانی لیکن په هغه معنا کې نه مانی چې کوم معنا کې منل پکار دي نو بده وجه معنی يهوديان اخرت مني عیسایان مني بلکې اندوان مني لیکن دوی په هغه معنی کې نه مني چې کوم معنی کې منل پکار دي کوم معنی کې منل پکار دي په دې معنی کې منل پکار دي چې اخرت د حساب کتاب د جزاء او سزا ورځ الله تعالی دې لپاره انتخاب کړی د کوم خلک د آسماني الهي دین نه مني هغه ته سزا ملاوي شي کوم خلکو چې خدمت کړي دي او منلې د جاغوی ته پوره بدله ملاوي شي جنت ته ملاوي شي نو په دې معنی کې رس داخله بیا تسلیمینه نو چې نه تسلیمین د شروع کې د آخرت نه چې مکمل منکری او دغه منلو لای څه اعتبار نشته